السلام علیکم. په دې چینل کې درته هرکلی وایم. د هر څه نه مخکې ته زه دا یوه یاد کوم چې که زموږ په چینل کې تاسو نوي یئ زموږ دا چینل ته سره حتما سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې دغه شانتې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنه زموږ عبرتناکه کیسه ده. یو باچا دی او یوه یې لور ده او څلور یې وزیران دي. یوه یې ښځه ده. عزتمنو د دې باچا د خپله ښځه ډېره زیاته سخته کمزورې وه او د دې باچا دغه یوه لور ډېره ښایسته وه. خو دې یوې لور ته به یې دا څلور وزیران اوښتل او خدمت به یې ورته کولو. خو دې څلور وزیرانو به خپلو کې دغه لانجې کولې چې یعنې دا خبره به یې کولې یعنې چې زه به ورسره نکاح کوم او بل به ورته ویلې یعنې دا به زه بل ځان ته ورتم او یو یعنې دا څلور وزیران په خپلو کې وران شوي وو. خو د دې خبرې باچا ته څه علم نشته. نو باچا به خپله دا سوچ کوي چې زما دا لور ډېره زیاته سخته ښایسته ده او د باچا به دا سوچ کوي یعنې زما خو خپله ښځه ډېره زیاته سخته کمزورې ده. دا نن سبا کې مړه شوه نو زه به مې د خپلې لور سره بیا نکاح وتړم. ولې چې زه هم ډېره سخت کمزوری یم یعنې داسې بوډاتوب ته نږدې یم یا به ما ته به څوک ښځه یا راکړي یا به راته رانکړي خو زه دا خپلې لور ته زه به دې سره بیا نکاح تړم. نو باچا دا کیسه د خپلو څلورو وزیرانو ته وکړه. خو د دې وزیرانو یوه خور هم په کور کې ناستې ده. نو وزیر د باچا چې کله دې خپل وزیرانو ته کیسه وکړه چې یعنې زما ښځه کمزورې ده خو هر مکمله شوه نو تاسو به زما نکاح دې زما د لور سره بیا کوئ. نو ټول وزیران داسې تعجب پاتې شول. دا خبره یې خپلو کې وکړه چې دا باچا د جاهلانو خبرې کوي. د باچا په خوله باندې داسې خبره څنګه راتله او باچا خپلو وزیرانو ته دا خبره هم وکړه خو چېرې د دې خبرې معلومات زما لور ته ونه لګي یعنې زما لور د نه خبره د دې خبرو نه خبر نه شي. خو چېرې زما لور ته د دې خبرې پته ولګېده نو یعنې زه به هغه وزیر بیا نه پرېږدم او یعنې زه به هغه وزیر د خپل کتاب نه بیا ختمومه. ټول وزیران دغه شانتې تعجب او مخکې څه موده بعد بیا د دې باچا خپله ښځه مړه شوله او جنازه یو شی ختم شو. نو دا یو وزیر دی خپل باچا ته راغلو چې تاسو وکړو تا خو موږ ته یو هدایت کړی دی چې زما ښځه هر کې مړه شوه نو ته بیا تاسو وزیرانو ته دا هدایت کړی دی چې یعنې تاسو بیا موږ ته د خپلې لور په نکاح کوئ. باچا صاحب موږ ملا راوستی دی او ستا د لور سره ستا نکاح کوو. نو دا باچا ډېر د سخت تعجب پاتې شو چې دا وزیران زما دومره تابعدار دي. ته ما یوه خبره کړې ده او دوی هغه خبره اوس هم په ذهن کې ده او زما چې ورته څنګه کار ویلی او هغه شانتې کار کوي. نو باچا ورته ویلې لږ غوندې صبر وکړه زه پرې سوچ کوم نو بیا زه تاسو ته بله خبره کوم او چې څنګه خبره مې وکړه نو هغه شانتې کار به بیا تاسو وکړئ. او څلور وزیران یې راوستل او ورته ویې ویلې چې ستاسو په کور کې زنانه شته. په ټولو وزیرانو یو بل ته وکتل او دا خبره چا چې وي نو هغوی ویلې نشته دی او چې کوم یو چې پکې بیمار او هغوی ویلې چې نشته. کوم یو د باچا ډېر تابعدار وزیر ورته ویلې او جی جناب شته دی او ورته دا هدایت یې ورته وکړو چې ما ته یې راوله دلته. دې کې چې ورته چا ویلي چې نشته دی نو هغه ورته خپلې خویندې ټولې هر څه ورته په کتار باندې دغه شانتې ودرولې. دا یې ویلې څلورو وزیرانو ته یې داسې خبره وکړه یعنې کو دې کې چا واده نه وي کړی نو هغه کس ما ته لاس اوچت کړي. څلورو وزیرانو ورته لاس اوچت کړو یعنې موږ په دې کې یو هم واده نه دی کړی. نو باچا ورته په جواب کې وایي یعنې څلورو په ما باندې ډېر ګران وایي خو لور زما یوه ده. نو خپلو وزیرانو ته یې داسې خبره وکړه یعنې زه د چا خور سره نکاح وتړم او زه هغه کس ته به په دغې په بدله کې به زه هغه ته خپله لور ورکړم. او یعنې څلورو ته یې ویلې چې تاسو خپلو کې اتفاق وکړئ او بیا ما ته خبره وکړئ نو زه به هغه شانتې کار به یې وکړم. نو دوی څلورو وزیرانو اتفاق وکړو او یو وزیر یې ورته مخې ته کړو چې د دې وزیر د ده ستا دا لور خوښه ده او دا به تا ته خپله لور درکړي او ته به ده ته خپله لور نکاح کړي. یعنې دا به تا ته خپله خور درکړي او ته به ده ته خپله لور نکاح کړي. او په دې کې وزیر ورته وویلې چې صحیح ده ما ته منظوره ده. عزتمنو وزیر د باچا لور سره نکاح وتړله. باچا د دې وزیر د خور سره نکاح وتړله. عزتمنو زموږ د دې ویډیو مطلب دا نه دی ډېر سخت عبرت پکې پروت دی. عبرت نه ډکه ویډیو ده. وزیر بیا وویلې چې یعنې تاسو ته ما داسې خبره نه وه کړې چې زه د خپلې لور سره نکاح تړم. یعنې ما ویلې چې زه دې کې به یو وزیر سره خور وي او زه به ورسره لور تړم خو پوه شئ چې دا زما ما خپلې لور سره نکاح وتړله عدلي بدلي مې ورسره وکړله. نننۍ معلومات زموږ ته د دې ځای پورې که چېرې زموږ دا معلومات ستاسو خوښ شوي وي نو دا ویډیو د سره حتما لایک کړئ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ دغه شانتې نوي معلومات تاسو ته په اسانه باندې در ورسېږي.